اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. وعنه قال دا ځای کنه او د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت اخوال دراوی مخ کی تیر شوی دي دغه ته ګوره مختصر تشریح او حل د الفاظ مفرده او مناسبت د حدیث د باب الکبائر سره. د حضرت ابو هريره روایت ته قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دي لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن. زنا نه کوي زناکار چې کله زنا کوي او د مؤمنی یعنی زنا په وخت کې د مؤمن نه دی. ولا يسرق السارق غلا نه کوي غل حين يسرق چې کله غلا کوي وهو مؤمن دی مؤمن یعنی غلا په وخت کې دی مؤمن نه. ولا يشرب الخمر او نسکی اسکن کې شراب حين يشربها چې کله اسکی وهو مؤمن دی مؤمن یعنی دی شراب اسکلو په وخت کې دی مؤمن نه. ولا ينتهب نهبتن لوٹ مار نه کوي چې لوٹ مار يرپاو الناس الی پی ابصارم چې خلکو د سترګې اوچتې کړي یو سړی لوٹ مار کوي چې خلک ورته ګوري پلان کې دا چلو کو دا لوٹ مار نه کوي. حين ينتهبها چې کله دی لوٹ مار کوي او مؤمن دی مؤمن یعنی د دې بد عمل په وخت کې دی مؤمن نه. ولا يغل احدكم خیانت په مال غنیمت کې نه کوي یو استاد حين يغل چې کله خیانت کوي او مؤمن دی. فیاکم ایاکم د دې سيزونو نه ځانونه او ساتي او د دې سيزونو نه ځانونه او ساتي متفقون علی. الکه په پوښ یعنی دې ګناہوں په وخت کې د ایمان نه د حدیث نه دا معلومي کی نحبل لوٹ مارتا وی. ولا یغل غل یغل بزمه د غین سره په مضارع کې د غلول نه د خیانت ته وی او غل یغل چې شی بیا د غل نه د غل کینه ته وی. ونزعنا ما فی قلوبهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامت. غل د غل یغل نه دی د نصره نه دی او غل یغل د ضربه نه دی غل کینه. فیاکم ایاکم ځانو ساتئ د دین دانه سبب بنا دی په تحذیر. وفي روایت ابن عباس او د ابن عباس پر روایت کې دسی راځي ولا يقتل حدام پکې زیات دی قتل نه کوي چې کله قتل کوي وهو مؤمن دی مؤمن. قال اکرمه و قلت لابن عباس ابن عباس تمل کیف ينزع الايمان منه ددنه به د ایمان څنګه راوستل کیږي چې دی یعنی اغلا کوي او د ایمان پکې نه دی ایمان دې څنګه راوي. قال هكذا ابن عباس دسه وکړو وشبک بین تشبیه کې وکړه د دوه ګوتو په منځ کې ثم خرجها بیا وسته دسه وکړه ما ته وګوره دا ایمان دې دسه ور سره نخته چې غلا کوي نه ایمان ته لاړ شي کبیا توبه وباسي بیا دسه وکړه د زی ورته ایمان راشي به ته ورخي. وشبک تشبیه کې وکړه بین اصحاب دې ګوتو په منځ ثم خرجها بیا د الله سره وسته پاین تابک بیا توبه وباسي عاد الیها کذا بیا ورته واپس شي. وشبک بین اصحاب تشبیه کې وکړه د ګوتو وس تشبیه ګوتې یو په بل کې ورانه وستل. وقال ابو عبد الله امام بخاری وی لا يكون هذا مؤمنا تاما دا مؤمن نه د غلا په وخت کې او د قتل او د سر دغه په وخت کې زنا په وخت کې د دې دا معنا ده لا يكون هذا مؤمنا تاما پورا مؤمن نه مو ایمان دې نه زی
ولا يكون له نور الایمان په دې کې د ایمان نور نه دا معنا نه ده چې ایمان دې په ګناه ځي لکه معتزله چې څنګه وایي هلکه د ابن عباس په توجیه پوه شئ دغه د بخاري امام بخاري اوس سوال دی چې دا حدیث شریف خو د معتزله او دلیل شو د خوارجو معتزله او خوارج وایي چې مرتکب د کبیره خارج عن الایمان دی خو دې حدیث کې هم راغلی چې دا غلط کارونه کوي نو دکې ایمان اعتراض باندې پوه شئ اول جواب مولا علی قاری کړی دی هغه وایي دلته نفي د مطلق ایمان نه ده نفي د کامل ایمان ده معنا دا ده کامل مؤمن په دې وخت کې نه چې دی دا کار نه کوي نفس ایمان پکې خو کمال ایمان ته سلب شي دا د مولا علی قاری جواب دویم جواب علامه نووي کړی دی شارح د مسلم هغه وایي دلته نفي د نور د ایمان ده د ایمان رڼا ته لاړ شي نفس ایمان خو پکې ایمان کې رڼا نه لکه بجلی خو در سره خو رڼا پکې نه دریم جواب نفي د ایمان شهودی ده نفي د چا ده معنا دار چې دا کار کوي په دې وخت کې مؤمن په ایمان شهودی سره نه دا نه غني چې الله ماویني دا الله د لیدلو استهزار نه پوه نشي څلورم جواب د مؤمن نه چې د اغلا کوي او د زنا کوي او د غلط کا په دې وخت کې د مؤمن نه معنا دار په دې وخت کې د مؤمن په ایمان لغوي سره نه په امن کې نه د خدای د عذاب نه خدای عذاب نه په امن کې دی چې درز پر وغورځي الکه په پوښي د مؤمن نه کوم مؤمن مراد ایمان مؤمن لغوي مراد دی په امن کې نه مؤمن معنا په امن کې تاسو لکه په خبره ورسېدې کوه او امام بخاری وایي چې تام مؤمن نه نفس مؤمن خو تام نه پورا دا حدیث مناسبت د باب سره باب کې باب الکبائر دی او حدیث کې کبائر ذکر شو وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آیت المنافق ثلاثن زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي آیت المنافق علامه د منافق ثلاثن دری دي زاد مسلمون مسلم ور سره دا ټکه امام مسلم زیات کړي و انسان او صلا اگر کروجی نشو منځونه کوي و زمان نو مسلمون دا ګمان کوي چې زه مسلمان یم دا الفاظ و انسان په مسلم کې شته په بخاری کې نشته بخاری او مسلم داړو کې د شریعت المسلم ثلاثن ثم اتفقا بیا داړو اتفاق کړي په دې ځا حدث کذب چې خبرې کوي دروغ وایي وإذا وعده چې کله چا سره وعده وکړي اخلف مخالفت پکې کوي وإذا اؤتمن چې څوک امین وګڼي خانه بیا خیانت کوي الکه تاسو په دې خبره پوه شئ د منافق درې علامې دلته په تاسو اعتراض وارد شي دا دینه مخکې حدیث د چاو د ابو هريره وعنه نو چې مخکې د چا حدیث ذکر شي او وروسته د هغه صحابي حدیث ذکر کیږي نو بیا څه ویل کیږي عنه دغه شی په اسم ظاهر سره ذکر شي دوباره په ضمیر سره ذکر کوي دلته ولی په اسم ظاهر سره عنه وی ونه ویل یا نبی هريره ویل دا ولی
جواب دار جواب چې مخکې تیر شو چې د ابن عباس قول ذکر شو وفي روایت ابن عباسن پوه نه شي نو که انهو ویلې وی چا به دا توهم کوو چې انهو ضمیر به ابن عباس ته راځي نو ځکه عن ابي هريره ویل چې ابن عباس ته نه دی راځي ابو هريره ته مراد دی حدیث راوی ابو هريره د ابن عباس نه دی پوه نه شي آیت المنافقی ثلاثن نخې د منافق درې خویونه دي اوس اعتراض دی چې آیت المنافق مبتدا د ثلاثن خبر دی او خبر حملی په مبتدا او آیت المنافق دا خو مفرد دی نخ د منافق درې دي او ثلاثن خو متعدد دی دلته حمل د متعدد په مفرد راغی دا نه دی جایز الکه په پوه نه شئ حمل د چا راغلی په مفرد باندې دا نه دی صحیح څنګه سوال مې وکړ امیر سعید معنا دا چې د منافق نخ درې دي نخ خدري نه دي نخې درې دي تاسو به جواب وکړئ مراد د آیت نه جنس دی مراد د آیت نه څه دی او جنس هم ماخوذ دی په ضمن د کثیر کې نو متعدد شه نو ثلاثن هم څه متعدد شه حمل د متعدد په د دې دلیل څه دی د دې دلیل دا چې مسند ابي عوانه کې عمده حدیث دی هلته داسې دي علامات المنافق ثلاثن علامات المنافق مسند ابي عوانه حدیث په پوه نه شئ تاسې تاسو په خبره پوه شئ که په پوه نه شئ دا ګورئ مونږه د تام د تمام او د کمال فرق کوو بیا ګورئ یو د بل په ځای کې استعمالیږي تمام د کمال په ځای او کمال د تمام په ځای هلته مونږه څنګه فرق کړی چې کمال په څه کې استعمالیږي او دغه تام په څه کې استعمالیږي مونږ هلته ویلي که نه چې د تام تعلق د کم سره دی او دغه د تعلق د کیف سره دی او دلته دا مومن تام نه کیږي تام مومن نه دی تام تاسې په پوه شئ پوره مومن نه دی تام نه دی معنا وصف د کمال پکې نشته صحیح شو کیفیت بدل دی نو دلته د کمال په ځای تام ذکر شي بیا مخکې زما ویلې که نه مخکې یوه توجیه د ملا علي قاري مې ته ونه کړه چې ملا علي قاري څه وایي چې نفې د څه ده نفې د کمال لکه نفې د چا ده تام نه کمال یو د بل په ځای کې استعمالي تام دا معنا نه چې د وزن تام دې ته وایي چې وزن یې ډېري پوره وي او د تام په مقابله کې څه راځي چې وزن یې کم وي یعنې مقدار تاسو په خبرو پوهېږئ که نه پې پوهېږئ نو اوس اعتراض دی چې ظاهر د دې حدیث نه خو معلومیږي چې حصر دی په دریو کې چې آیت المنافق د منافق نښې ثلاثن درې دي او د بل حدیث کې خو بیا راځي وروسته د بل حدیث کې چې څلور دي که نه دغه دواړو حدیثونو په منځ کې تعارض راغی تطبیقي څه دی تاسو به جواب وکړئ او دا جواب امام قرطبي کړی دی هغه اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د منافق د درې علامو علم خدای ښودلی و درې بیان کړ او بیا څه وخت وروسته ورته د څلورو علم وښوده بیا یې څلور بیان کړ دې کې خو څه تعارض نشته تضاد
دا یو جواب شو. دین جواب حافظ ابن حجر کړی دی، هغه وایي حدیثینو کې تعارض نشته، ځکه علامه ذکر کول د یو شي دا خو دلالت په حصر نه کوي که نه. مخکې حدیث کې درې ویل دا په حصر دلالت کوي، حصر پکې د کم ځای نه دی. او دلیل د عدم الحصر د مسلم شریف روایت دی. مسلم پر روایت کې د سری من علامت المنافق من تبعیزی، بعض د علامو د منافق نه ثلاثون دا درې دي، دا بعضی دي او چې وروسته څلور ذکر شوي دي نو هلته بعضې نورې ورسره ذکر شوي. اذا حدث کذبه، اول علامه داره چې دې خبرې کوي نو دروغ پکې وایي، منافق به دروغ وایي. دا درې علامو کې په ټولو کې قبیح علامه دا ده نو دا یې ځکه مقدم کړ. دروغ ډېر قبیح دي، ځکه خو د منافقینو ډېرې علامې خدای په صورت بقره کې ښودلي که نه، ومن الناس من یقول، او خدای وایي ولهم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. دروغ په وجه به دوی ته عذاب علیم ورکوي. و اذا وعده اخلفه، چې وعده وکړي مخالفت به پکې کوي. وعده څه مطلب؟ اذا اخبر بخیرن فی المستقبل، چې د څه خیر خبر ورکړي په مستقبل کې به زه تا سره دا ښېګڼه کوم، دې ته وعده وایي. یو وعده ده یو اوعده ده. وعده غالبه ده په خیر کې، اوعده غالبه ده، ایعاد غالبه ده په شر کې، یو د بل په ځای کې استعمالي. او خلب فی الوعید من مکارم الاخلاق، دا د ښه سړي صفت دي چې هغه څه کوي، دا کریم سړي چې په وعید کې مخالفت کوي. وعده کې مخالفت نه، په وعید کې مخالفت. وعید کې مخالفت هلکه طالب خو مخکې سبق نه تللی دی، دې سبا راځي نو زه به 10,000 ګورم، نو دا وعید شو. او سبا راغی ماپ دې که، نو دا مې مکارم الاخلاق. هلکه تاسو په خبره پوهېږئ؟ دا د چې کوم یو عالم قول دی په دې البدایه والنهایه کې دی، ومن کرم الرجل سوء ادب غلمانه، د عزتمند سړي نښه دا ده چې د ده په مخ کې به ماشومان بې ادبي کوي. کور کې ماشومان د چا په مخ کې بې ادبي کوي نو دا پوه شه چې دا سړی ډېر معزز سړی دی، ماشومانو سره گزاره کوي. او چې راننوځي که نه او بازار طرف ته ماشومان منډې کې، او څوک په کړکۍ تښتي او څوک په دغه باندې اوړي او دغه شي چې بلا راغله نو دا معزز سړی نه، د ماشومان ویرولي دي څه نه ورکوي. او چې ورځي او ماشومان ورپسې څه په اوږو پسې نښتي او څه سر پسې نښتي او څه په خپلو کې ورانې کوي او غږ نه کوي، تاسو پوه شئ چې دا عزتمند سړی. من کرم الرجل سوء ادب غلمانه، هلکه تاسو په خبره پوهېږئ که پې پوهېږئ؟ تاسو مدربی کې دا شعر ویلی دی، وانی اذا اوعدته او وعدته لمخلف ایعادی ومنجز موعدی. ځکه چا سره وعده وکړمه او یا یې ویرومه، د خیر وعده وکړم او د شر، نو بیا ما کې دوه کاره دي. د شر وعده نه پوره کوم، په دې کې مخالفت کوم، او د خیر وعده پوره کوم، هغې کې مخالفت نه کوم. و اذا وعده چې کله وعده وکړي نو اخلف مخالفت پکې کوي، د خیر په خبره کې مخالفت وکړي، دا د منافق علامه ده. او د شر په خبره کې چې مخالفت وکړي دا د صحیح سړي علامه ده. هلکه پې پوه نه شي؟ تاسو باندې به بیا اعتراض وارد شي چې په وعده کې مخالفت خو دروغ شول که نه، بیا دواړه یو ولې نه حسابوو؟ تاسو په سوال پوه نه شي چې په خبرو کې دروغ وایي، یوه علامه دا شوه. دویمه وعده کې مخالفت کوي. وعده څه ته وایي؟ لکه سبا به په دې ځای میلاویږو دواړو، سبا ته 23 ته لاړ شي، دغه 3 ورځو تبلیغ کې لاړ شي. تبلیغیان اکثره وعده کې مخالفت کوي. د عوام چې کاروباریان یې هغوی وایي خدای دې په تبلیغي قرض ماړوه، بیا به یې وانخلي، ځکه چې هغه غوسه کېږي هم نه
او که ورسره زور زیاتی کې هم خفه کېږي نه که نه ځکه خو ډېر نرم خلک دي نو د نرم سړي نه قرض راویستل خو ډېر ګران کار څنګه تاسو په خبره پوه شئ نو سوال دا دی چې وعده کې مخالفت دا هم دروغ شو که نه لکه سبا به دا کار کوم بیا یې ونه کړي دا هم دروغ شو دا به په هغې کې شامل کړی یو به یې شمېرلی وی تاسو به جواب وکئ نه کذب لازم دی د تحدید سره څه سره تحدید سره او اخلاف د وعدې تحدید سره خاص نه دی کله پیل سره هم کېږي څه سره سړي ته اشاره وکړي جیب ته لاس کې داسې چې سبا له به دومره روپۍ در کوم په خوله یې سم ونه وایې او سړی سبا راشي تاوي کې را تاوي کې ته ورته ګورې نه نو دا اخلاف راغی که نه او په قول کې نه دی راغلی نو کذب جدا ذکر که اخلاف جدا ذکر که ځکه کذب لازم دی چا سره تهدید سره او اخلاف لازم نه دی د تهدید سره عام دی پیل کې هم راځي بیا به په تاسو اعتراض وارد شي دا درې ولې خاص شو چې دا د منافق علامې دي تاسو به جواب وکړئ په مبنا د نفاق مشتمل دي دا درې په مبنا د نفاق مشتمل دي مبنا د نفاق څه ده مخالفت د ظاهر او د باطن منافق چاته وي ظاهر د باطن سره جوړ نه وي نو دې درې وانو کې مبنا د نفاق سته ظاهر او باطن مخالفت کذب مخالفت د واقع ته وي شوه یو کار یو ته خلکو له بل کار وایي هلکه پې پوه حق امانت دا دی چې اهل ته وسپاري مخالفت خیانت د دې خبرې مخالفت دی اخلاف مخالف دی د وعد سره هلکه په دې کې د مبنا د چا دغه ده موجوده ده مبنا د نفاق کې موجوده ده چې هغه مخالفت دی مخالفت هلکه په کذب کې مخالفت دی که نه د واقع سره او په اخلاف کې موافقت دی د وعدې سره دغه پوه شئ مخالفت دی د وعدې سره او په دغه کې خیانت کې مخالفت دی د چا سره امانتدارۍ سره تاسو باندې به بیا اعتراض وارد شي چې د خدای بندګانو دا دا علامې درې خو په مؤمنانو کې شته که نشته دا درې پکې اوس شته که نشته ټول ملایانو کې دي پیرانو کې دا درې شته وایي خوبونه مې لیدلي دي او کرامتونه به بیانوي او ټول به دروغ وایي وایي که نه وایي یقین په خدای وکړه اکثره پکې دروغ وایي پیر صاحب ته مې وکړه ټول مې ویلې خو اکثره مې کړې دا پیرانو کرامت دي کله چې بس خبره ورانه سمای نو اکثره دروغ وایي که نه وایي یقین وکړه بس دا کرامتونه به بیانوي داسې چلو شو یو کال مې خوب لیده او په خوب باندې دې ځای له ورسېدم او بیا پکې وایي ابو حنیفه مې لیده بس ایسته ځان نه زبر جوړ کړي یا امام به زب ځان نه جوړ کړي که نه او کرامت خو داسې دی که نه په دې کتابونو کې دی کالحیض للرجال ولی دپاره کرامت داسې دی لکه حیض چې د سړو ده حیض سړي دپاره په کمال دی که نقصان دی نقصان دی که کرامت کې خود ولی چې کوم دی هغه مراتب مراحل زر نشي طی کولی بس په کرامتونو مصروف شي منتهي دپاره مفید دی د مبتدي دپاره خو کرامت ډېر نقصان دی مبتدي خو بیا نور کار نه کوي وایي ورسېدم که نه یو کرامت وګوري بس بیا نور عبادتونه نه کوي او منتهي خو بیا کوي که نه کرامت خو داسې کمال په تصوف کې څه مقصد دی اتباع د شریعت او استقامت بس دقه شی دی اتباع د سنتو بس دې نه غټه بزرګي نشته جنید بغدادي سره یو سړي 20 کاله تیر کړي 20 کاله بعد ته شاګرد ځي وایي ما ته چوټي راکړه زه وایي ولې ځې مړه بس وایي ما خو ډېر غټه تمه باندې راغلی وم چې ته بزرګ یې او تا کې خو ما په دې 20 کاله کې هېڅ کرامت ونه لیده نو جنید بغدادي ورته په دې 20 کاله کې د سنت مخالفت سما کې ولیدل وایي نه هېڅ مې هم نه دي لیدلي نو هغه ورته وایي د الله بنده الاستقامت فوق 1000 کرامت
استقامت خود زرو کرامتونو نه زیات دی کنه دا خو استقامت شه کنه اصل د تصوف مقصد شه دی یہ اتباع سنت دا حضرت تانوی رحمه الله یو شعر لیکلی دی هغه وی اگر به هوا بری مگسی اگر بر هوا روی مگسی او اگر بر آب روی خسی وکه په اوبو کې لاړ شي او لون نشي خو خسي خشاک خزلم په اوبو کې روانه ای کنه د اوبو په سر خزلم روانه ده تم روانه نو څه چلو شو او که په هوا والو تیری نو مگسی مچم په هوا لوزي دا کمال نه دی کنه ته په خبره باندې پوه شي کې به پوه شي او چې مطلب دا چې اتباع د سنت او که چې تا نه سړی جوړ شي سړیتوب او بزرګي دی کې تاسو په خبره پوه شئ نو سوال دا دی و سوال چې دا درې علامې خو مؤمن کې هم موجودې دي د خبرو دروغ پکې شته د وعدې مخالفت پکې شته او د امانت خیانت پکې شته تاسو په خبره پوه شئ تبلیغانو کې د وعدې مخالفت دی بس ویل که نومونه ولیکئ پاسی کی وای زما کال اراده دا هغه په زړه کې وای چې اسی دوی دوکه کوم او نغده سي روزه مې دا بیا په زړه کې چي چې نه زم که په دې وخت کې اراده چې زما او بیا ورته کار پیدا شي لال نشي خدا مخالفت نه دی او په تاسو اسی منګو تاسو یو نو چې تاسو ورته کله کې نه چې کم پاسی کی دازي په دې وخت کې اراده د چیزونه او تبلیغان ورته پاسه په اراده باندې ثواب ملاوي په دې اراده یقین وکړي چې ګناه ملاوي ځکه دا دوکا دا کوي اراده خو دې ته و چې خدای یقیني چې زمبا ابه ایست تعارض پیدا شي لال نشي نو ثواب درته ملاوي نیت المؤمن خیر من عملی تاسو به جواب وکړئ یو منافق اعتقادي یو منافق عملی خدا درې چې په مسلمان کراله منافق شکره مسلمان هم منافق شخو عملی منافق خو فاسقی کرا مرتکب د کبیره فاسقی کرا بهم جواب بداو کہ آیت المنافق کی الف لام مهدی دا قضیه شخصیه ده یو خاص منافق نبی علیہ السلام یاد کړه چې د پلان کې منافق د درې علامې پلان کې دا درې مجموعي دي نو بیا خو څه اعتراض نشته د نبی اسلام زمانه مطابقت د حدیث د باب سره په دیمه داوی په دیمه جز چیز کې د ترجمه الباب دیم جز سو و علامات النفاق نو حدیث کې علامات النفاق ذکر شو نو د باب د دیم جز سره ترجمه الباب دیم جز سره مناسبت راغله وان عبد الله ابن عمرو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اربع من كن فی سلور خبر هغه څوک چې دا سلور پکې راشي کان منافقا خالصا ده خالص منافق ومن كانت فی خصلة منهن هغه څوک چې یو خوی پکې د دې سلور نه راشي کانت فی خصلة من النفاق او په دې کې به یو خوی د نفاق حتی یدعا تر دې چې پری اول ازاوت من چسوک ور سره امانت کی دی نو خان خیانت کوي و اذا حدث چکل خبري کوي کذب دروغ بوي درم و اذا عهد غدر چا سره معاهده وکینو بیا به کی خیانت کوي او سلورم و اذا خاصم پجانا او چکل چا سره جګړه کوي نو کنځلي بکای دا سلور پکرار الکه تاسو خبره باندې پوه نه شئ دا سلور چې بچا کرا لنده خالص منافق اربعون من کن فی کان منافقا خالص اول دار چې څوک ور سره امانت کی دي دته اعتراض ده چې اربعون دا خو نکره ده دا مبتدا شه من کن فی مبتدا ده کان منافقا خالص دا جزا ده دا خبر شه دا جمله شرطیه خبر د اربعون د پاره ده او مبتدا خو نکره شو تاسو به جواب وکړئ خصال اربعون صفت ده د موصوف مقدره د پاره یا اربعون من الخصال پتا سبب اعتراض وارد شي
دا خو بعضې مؤمنانو کې هم شته. نو څنګه منافق خالص چې دا څلور پکې؟ تاسو به جواب وکئ دا هغه څوک چې دی چې د دې څیزونو د استحلال قایل وي چې دا رواج، نو دا خالص منافق دی. دیم جواب به دا وکړي دا په مؤمن کې علی وجه الاعتیاد نشي را جمع کېدی. منافق کې علی وجه الاعتیاد او مؤمن کې علی وجه الاعتیاد نه. مؤمن کله کله کوي او د منافق عادت هم دا دی. خدای دې موږ تاسو دروغ نه وساتي او په دروغ چې څوک وي او په مشهور شنو غرق شي پوه شي بیا دې دا نوم د دروغجن نه ځي. بعضې خلک الوزولي دروغ وایي که نه زمونږ استاد صاحب هغه به الوزولي دروغ. الوزولي پېژنئ څه ته وایي؟ الوزولي لکه څه ته وایي؟ څوک یې ویلی شي؟ هغه به الوزولي دې ته وایي چې یو سړی وایي چې بار تللی وم او لینده باندې مې چې وار وکړو نو 2 مرغۍ مې پې ویشتې او دواړه مې حلالې کړې او سرمن مې ترې لرې کړه وړی بڼۍ سي صفا سوتره مې کړو غوړي مې سره کړه او بس چې ور وا مې چولې نو یو چغې وکړه او هېڅ ته درز والوتلې. نو دا دروغ دي که رښتیا ده چې چغې وکړو نو بیا الوتی شي. دې ته الوزولي دروغ وایي. دا سیاسي خلک داسې دروغ وایي چې د دې اورېدونکو خو د ټولو دا یقین شي چې دا رښتیا وایي. او زه وایم د دوی به هم یقین چې لکه چې موږ رښتیا وایو. ماسخوتن به بیا ځان سره خاندي چې دا موږ څه ویلې. وایي که نه وایي؟ دروغ پکې ډېر دی یقین. خدای دې موږ او تاسو سیاست نه وساتي. امین هم به زوره ونه ویلې ځکه چې دا شهین هم خوښ دی لکه چې دا ګاډي او ګاډ هم خوښ دی او دا زنده‌باد نارې ډېره مزه کوي. دا هم خوښ دي راته ښکاري. یو ځلې ما ویل خدای هم د محتممۍ نه وساتئ چا هم امین ونه ویلې. طالبان خو دا خو دغه چې محتممي خو ډېر د مزې شی دی مشر به یې او دا چل به یو پیسې به در سره ډېرې او د دې نه نه دي خبر چې دا خو یو مصیبت دی. یقین وکړه که نه. نو دا څلور چې چا کې دا خالص منافق دی. نو دا په مؤمن کې علی وجه الاعتیاد نشته او منافق کې علی وجه الاعتیاد دا عادت دی. یا دریم جواب بداو چې دلته عبارت په حذف د حرف تشبیه سره دی. عادت تشبیه حذف ده. داسې اربع من کن فی کان کالمنافق الخالص. دا څلور چې بچا کی دا د منافق خالص په شان دی. منافق خالص په شان دی. منافق غیر منافق خو نه دی ځکه مؤمن کیم دی خو منافق عملونه پکې رالکه. تاسو په دې خبره باندې پوه نه شئ. اول خدا دی اذا اوتوا من خانه چې امانت ورسره کېښودلی شي خیانت څه امانت ورکړی شي. امانت ډېر وسیع شی دی. موږ امانت دې ته وایو چې څوک را سره پیسې کېدي نو هغه به ورکوو. هلکه دا د امانت یوه حصه ده. امانت ډېرې خبرې دي. سرکاري ملازمي او هغه له دا چې 8 بجې به راځي او په 1 بجه به ځي نو دا چې دی مخکې وروسته لاړ شي نو دا دغه شي دا خیانت شي. تاسې پې پوه شئ. یا استازي هغه وختي ځي او ناوخته راځي دا خیانت شي. امام د امامتي صحیح نه کوي او تنخواه اخلي دا خیانت شي. خپل کار صحیح نه کوي چې کوم کار ورته سپارل شوی. دا ټولې خبرې پکې راغلي. مناسبت د دې حدیث د باب سره دا په د دویم جز د ترجمه الباب سره د علامات النفاق ځکه علامې د نفاق پکې بیان شو. وعن ابن عمر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة والى هذه مرة. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې د منافق مثال کا شاید
العایرته د هغې ګډې په شان دی چې متردد وي عایره هغې ګډې ته وایي هغې ګډې ته وایي چې بس د ګډ پسې چې چېرته ګډ پیدا کړي او خپل تبلیغیانو خبره تقاضا ترې پوره کړي ګډ پسې متردد وي څنګه متردد وي بین الغنمین د دو رمو په منځ کې غنمینو نه قطعتین مراد دي دوه ګلې دوه رمې یوه رمه دې خوا ده یو دې خوا ته عایره هغې ګډې ته وایي چې بس خپل حاجت راخیستې ده کله دې ته منډه کړي چې یو وږی ګډ چېرته وګوري او کله دې طرف ته منډه کړي تعیر الی هذه منډه کړي الی هذه دې یوې ډلې ته مرتن کله و الی هذه دې بلې ته مرتن کله منافق هم دغه شان دی کله مؤمنان ته راشي وایي دلته دی زورور نه شي نو ګټه به مې دلته وي چې پوه شي چې دی غریبانان خو بس به ذکر او اذکار ختي دي او بشپږ نمبر یې بیانوي به دوی خو نه کې زورور کېږي راشه کافرو له ور منډه کړي او تاسو سره یو تېرېږه بیا چې پوه شي چې دا مؤمنان کېدی شي تکړه شي بیا دې طرف ته راشي دلته یو څه ټیم تېر کړي چې کېدی چې بیا پوه شي چې دوی غریبانان خو ټول چې لو په کلونو کې ورک دي وایي د دې نه ځل نه جوړېږي بیا ایسته لاړ شي تاسې پرې پوه شئ نو تعیر الی هذه مرتان و الی هذه مرتان متردد دی ترددي پکې العایره څه ته وایي الطالب للفحل ګډ ګوري فحل المتردده دا عایره ماخوذه ده د عاره عاره ذهبه و بعوده لاړه او لرې شوه او بیا راغله او بین الغنمین غنم ګډې ته وایي غنمین دو ګډو په منځ کې دا نه غنم نه قطعه مراد ده ټوټه رمه هلکه تاسو پرې پوه شئ که دا تشبیه چې کومه ده تشبیه د چا ده د معقول ده د محسوس سره د منافق خو یو معقولي شی دی که نه د دې تشبیه د چا سره وکړې محسوس سره ګډې رمې خور چا لیدلي دي او د هغې په منځ کې ګډه ځي راځي دا خو محسوس